وإذا قيل لهم او چې کله ویل شي دوی ته اتقوا ويریږئ ما د هغه عذابنا بین ایدیکم چې ستاسو په وړاندې دی وما خلفکم او کم چې ستاسو وروسته دی لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړي شي وما تأتيهم او نراتل دوی ته من آیت هیڅ نښه من آیات ربهم د نښو د رب د دوینا الا كانوا مگر دیو عنها داغینا معرضین مخ ګرځونکي وإذا قيل لهم او چې کله ویل شي دوی ته انفقوا چې خرج وکړي تاسو مما د هغه سنا رزقكم الله چې رزق درکړي تاسو ته الله جل شانه قال الذين كفروا وي كافران للذين آمنوا او خلق ته چې ایمان وروړي دي انطعم ايمونغا طعام ورکو من اغه چاته لو يشاء الله کچری غختلی الله جل شانه اطعمه نو طعام به ورکړو دوی ته ان انتم نی تاسو الا فی ضلال مبین مگر په گمراهی اخکار کې واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم چې کله دې ته ویل شي دا عذاب نه ویریږي چې کوم تاسو مخ ته دی یعنی په دنیا کې په نافرمانو باندې عذاب راځي او مخ کې واقعات ذکر شو نو دا عذاب نه ویریږي وما خلفكم ان تاسو د مرګ نه بعد چې کوم عذاب په قبر کې تاسو ته شروع شي او د جهنم عذاب دی دغه او یریږي په تاسو باندې رحم وکړي شي وما تأتيهم من آیه نبرات له دوی ته سنخه من آیات ربهم نخ د رب د دوینا الا كانوا عنها معرضين مگر دوی دغه نه مخ اړو اعراض به کو او بل حکم دوی ته ملو شو اذا قيل لهم انفقوا کله دوی ته خرج کړي مما دا وسنا رزقكم الله چې کوم الله تبارک وتعالى تاسو رزق درکړي دی دا د الله جل شانه یو امانت دی چې الله جل شانه چاله مال دولت ورکی او بیا د په مال کې د اولاد او د رشتہ دارانو او د ګوندیانو متعلقینو د ټولو رزق الله تبارک وتعالى د سره تړلی نو چې کله یو مسلمان دغه متعلقین ته او دغه مستحقین ته دغه حق ورسي نو دا مال د پاره د نجات ذریعہ وي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه ځان پوي کې په دې خبره باندې ستاسو مالونه ستاسو اولاد د ستاسو د پاره ازمیخ دي ازمایش دي الله جل شانه د اولاد په ذریعہ باندې مزمیخ کوي مختلف قسم ازمایش راځي آیا د اولاد په محبت کې انسان د انفاق فی سبیل الله نه منی کیږي خو نه د اولاد په محبت کې د الله نه فرمانی خو نه کوي د اولاد په محبت کې د اولاد مینا محبت وي چې دغه اولاد د پاره ذخیره اندوزی کوا دغه اولاد د پاره چې د مال جمع کوا دغه اولاد د پاره د راتلونکو د 200 کالو غم فکر کوا په دغه لالچ کې او په دغه تمه کې د انسان هغه عمر تیر شي او د الله تبارک وتعالى چې کوم حق په د باندې دی او د په مال باندې دی د په دولت باندې دی هغه سره ونه رسي نو لہذا الله تبارک وتعالى چې کوم انسان له مال ورکړي وي او بیا ورته وي دا خرج کا د دې مثال مفسرین کرام دا ذکر کړي چې لکه یو بادشاه خپل یو وزیر ته یا یو غلام له مال دولت ورکی ورته وي چې دا تقسیم کا نو دا په حقیقت کې دی بادشاه مال دی دا وزیر او دا غلام دا صرف د ترجمان دی او د وکیل دی د طرف نه تقسیمي زموږ استاد مثال هم دغه شان دی الله تبارک وتعالى چې کمال راکړي د امانت دی منګ د الله تبارک وتعالى د یو وکیل په تور باندې د یو خلیفہ په تور باندې د یو نائب په تور باندې هغه مال دغه په بندگانو کې تقسیمو او کومګه دا په صحیح طریقې سره تقسیم وکړه عدل او انصاف نم کار واغشتو د الله جل شانه ذات حاضرم ناظرم وګڼلو نو الله رب العالمین با په دې مال کې برکت واچي او روز ته ورځ په دې باندې به موږ ته ترقی راکړي او کومګه د مار په شانتي په پاسه کې ناسدو راتون کې 2-300 کالو د پاره ذخیره اندوزی وکړه نو بیا دغه مال د انسان د پاره چې دی فتنه ده د هلاکت ذریعہ ده او د وبال ذریعہ ګرځيږي نو ځکه د کفار ته الله تبارک وتعالى چې کله او فرمایل چې مؤمنانو به ته چې تاسو د مال خرج کړئ نو دوی به وی بهانه به جوړوله انو طعم من لو يشاء الله اطعمه هغه خلق له مون خوراک ورکو چې چاته الله پاک وختلې نو دوی ته باور کړو حالانکه دا د الله جل شانه تقسیم دی
چاله الله جل شانه مال ورکي، چاله علم ورکي، چاله حسن و جمال ورکي، چاله روغ صحت ورکي. الله رب کائنات د انسانانو په انسانانو کې تقسیم کوي د مال، د دولت، د حسن، د صحت، د عزت، د علم، د هر یو شی تقسیم الله تبارک وتعالى کوي. کچری الله رب العالمین ټول خلق ته یو شان مال ورکړي وي نو په مخ د ځمکه باندې به بغاوت شوی وي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. سوره شورا کې الله جل شانه فرمایي کچری ما د ټولو انسانانو ته یو شان رزق ورکړی وي لبغوا في الارض نو په ځمکه باندې به بغاوت شو. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لیکن د خپل اندازې مطابق چې د رزق ځمکې ته راکوزوما الله جل شانه د خپل اندازې مطابق هر چا رزق ورکوي. کم انسان ته څومره رزق ورکول پکار دی او څومره نه د ورکول پکار پدې الله تبارک وتعالى خپوي. نو لہذا الله جل شانه یو کس مالدار او بیا د مال سره ډېر خلکو رزق تړلی او بیا د امتحان وي چې دې په دې امتحان کې کامیاب دی او کنه. ان انتم الا فی ضلال مبین. دیو مومنانو ته تاسو په گمراهی کې. نو دلته یو سوال ذهن ته راځي چې الله جل شانه دې مومنانو څنګه دي کافرانو ته چې تاسو مال خرج کړئ. د مال خرج کولو لپاره خو اول شرط ایمان دی. د ایمان نه بغیر کې سړی د ټولي دنیا سونا چاندي جواهرات خرج کړي نو هغه ته یو پیسہ هغه ته ثواب نه ملاوي، یو ذره هغه ته ثواب نه ملاوي. نو کافر ته څنګه وي چې مال خرج کړه؟ نو مفسرین کرامو جواب ورکړی دی چې دا مال خرج کول به طور امر شرعي، حکم شرعي نه و چې دا د الله جل شانه حکم چې دا د زکات ادا کی یا صدقه وکړي، نه، به طور انسانیت، د یو انسانیت په تور باندې، د انسانیت سره خګړې په تور باندې چې کوم مال خدای درکړی دی دا چې د خرج کړي د انسانیت په تور باندې، د انسانیت په فلاح بهبود کې دا مال خرج کړي. نو دوی به وی چې نه مونږ ولې خرج کړو؟ که الله تبارک وتعالی غوښتل دوی له به ورکړی کنه، نعوذ بالله د الله جل شانه د حکم پورې داسې دوی استهزاء کو او بیا الټه مسلمانانو ته وی چې ان انتم الا فی ضلال مبین، تاسو په گمراهی کې. د الله رب العزت قانون دا دی چې کم مال خرج کیږي الله تبارک وتعالى چې دی هغه زیاتې. دوه جهان سردار مبارک فرمای چې په دې خبره باندې قسم کوم چې کم مال څومره د الله په لار کې خرج کیږي هغه عمر الله رب العزت باغی کې برکت اچي، هغه مال زیاتې. او فرمای په دې قسم خورم چې بظاهر باندې مال خرج کول سره کمیږي، په حقیقت کې هغه مال زیاتی باغی کې برکت راشي. نو لہذا اهل ایمان ته ترغیب دی چې دا مال تاسو سره امانت دی، د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق خپل مال د الله په لار کې خرج کوئ. دې سره چې کم یو انتهایی موذی او مهلک مرض او بیماری د چاغې ته بخل وي، د دې بخل اصلاح او د زړه ډېرو بیماریانو چې کوم روحاني بیماریان دغه علاج هغه چې د انفاق فی سبیل الله دی. چې کله انسان مال خرج کوي نو دغه د بخل بیماری علاج دی. او بخل یو داسې بیماری ده، دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې البخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس، قریب من النار. بخیل انسان نه خلقم نفرت کوي، د الله رب العزت ذاتم ته نفرت کوي، ټول انسانانم ته نفرت کوي او جهنم ته نزدې وي او د جنت نه لري. السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. سخی انسان الله رب العالمین تم نزدې وي، خلق تم نزدې وي، جنت تم نزدې وي، جهنم نه لري. نو لہذا د الله تبارک وتعالى ذات موږ له ترغیب راکړي چې انفاق فی سبیل الله د خپل د ژوند یو اهمه مشغله او حصه وګرځو چې دې سره په مال کې هم برکت راشي او په رزق کې ورسره برکت راشي.